سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله خالقنا العلي العظيم. ثم صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنة للفاك والذكر الله جل فقر الفاك وفرمان. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فرمائي دا غزة خلاليان دي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه او نور ذلك صحابه کرام دي. هغه صحابه کرام فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستم دا آیات راغلي چې ستم دا آیات باندې را نازل شوي چې اے نبی سبح تتسبیح وکا سبحان پاکی بیان کا تدا الله جل جلاله حمد بیان کا. سبح اسم ربک الاعلى ته هم بیان کا ستا یاران ستا امتیان ستا منګری ستا امتیان ټول دی بیان کی طول التسبيح الله جل جلاله وكيف. وسع علماء كرام فرمائي ويسبح اسم ربك الأعلى فديكي ونقضى الأفاترة أغدع دعوين. سبح اسم ربك الأعلى. دغل آيان فرمائي شهد پیغمبر عليه الصلاة والسلام ستم مشتد المنزوع حكمنا وكل تاس المنزونا كواس معراج بعد بیا ولا من مسکوي ودا منزوع کې بس سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلى پر ځای باندې نور الفاظ مول کېده. سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحميد سبحان ربي الحليم. اركب حمد الله جل جلاله دا خاص حمد سي الله جل جلاله فرمایي ستنتي او ماته خاور سره خدان خارقه يعني چې ته مانه سجده په سجده پریوځې مانه په مکان سجده کې ته مانه په سجده پریوځې په مسجد کې مانه په سجده باندې څه پریوځې بیا ما ته وایي سبحان ربي الاعلى. نبی عليه الصلاه والسلام حکم وکړ کنه فلی عبادت ک فرض عبادت ک نور دا کوم عبادتونه دي کې انسان کې قضایي منځ نور دا عبادت سجده تلاوت اور صلاه نفل توبه صلاه توبه صلات حاجت وي صلات تسبيح وي نور داس عبادتنا چې په هغه کې سجده الله جل جلاله شته په هغه سجده کې بخامخه سبحان ربي الاعلى الفاظ انسان وایي. سبحان ربي الاعلى ځکه علاوه انسان په سجده کې بل الفاظ نشي ویلی نور من الفاظ نشي ویلی چې سبحان ربي العظيم یا سبحان ربي الكريم یا سبحان ربي الحميد یا سبحان ربي الحليم. الله جل جلاله دا ځان لپاره دغه الفاظ خوښ کړ دغه کلام خوښ کړ. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی و اصحاب کرام ته چې د عبادت په سجده کې سبحان ربي الاعلى الذي الله خلق فسوى خلق لقد مشتق لخلق زخم خلق الله جل جلاله تخلیق کړی د انس د جن د نباتات د شجرات
چې کوم په روح زمین باندې انسان د پسترګو باندې ورځي او کنه ورځي د ټول تخلیق کوونکی ذات صرف الله. یو انسان چې د پوره دنیا قوت طاقت د انسان سره شي، هغه انسان د پوره دنیا ټول ذهن ترینه انسانان انجینران لزان سره ټول هغه انسان او هغه ټولې چې کوم انجینران ولا ټول شي هغه غیر وجود لمادیه څخه شی تخلیق نشي کولای، مګر داسې چې د شکل څخه په دنیا کې وجود نشته د انجینران اپورت چې د هغه شی وجود نه وي جوړ. کم شی چې انجینرانو جوړ کړی دي، کم شی چې ساينس جوړ کړی دي، کم شی چې انسانانو جوړ کړی دي، هغه الله تعالی فرمایي چې دا زما تخلیق کرده شی دی، دغه خالق زه ما پیدا کړی. انسان ما صرف په دې لارو برابر کې د انسان جوړښت د دنیا ته اصل ابتدا ما کړی. بیا یو په هغه وذالکم فسوا او ذالکم بیا انسان دوهما هر اعضاء هر جز هر بند دا ما برابر مستاکی جوړ کړل. والذي قدر فهدى هغه ذات قدر چې بیا مقدر کړی فهدى بیا مشته لار رسول لار راشل کړی لاري و انسان تر ښکار کړی چې انسان کته د شیر زما په لار ځي دا د کومات سوالونه کوي. هر انسان په دعا کې په منځ کې د الفاظ خدای ته وایي دواړي لاري هدا دواړي لاري الله انسان و الله ته هر وخت په پنځون منځو کې په نفلو کې په تهجد کې په اشراق منځ کې په ساش منځ کې په سوال حاجت په نور منځو کې انسان و الله ته وایي اهدنا الصراط المستقيم تما فراغ سیده لاره باندې روان کې صراط الذين انعمت عليهم هغه سیده لاره انعمت عليهم چې ستا انعام ور باندې سوی انعام ځکه مراد دته د الله جل جلاله رحم کرم شفقت مهرباني ده چې په کوم چا د الله جل جلاله رحم سوی کرم ور باندې سوی هغه د الله جل جلاله دوست دی، هغه د الله جل جلاله ولي اولاد زمانه دی، هغه د الله جل جلاله خوش بنده دی. کوم انسان چې د الله دوست دی او الله جل جلاله ځان دوست وګوري هغه انسان په دنیا کې کامیاب هم په آخرت کامیاب. اوس انسان یو الله خو انسان په خپل معلومه کړ اهدنا الصراط المستقيم هغه لاره چې هغه سیده لاره ده صراط الذين انعمت عليهم هغه سیده لاره کې هغه لاره انعمت عليهم چې ستا انعام باندې سوی. وس دومره لاره انسان په خپل وایي انسان د ځان څخه په خپل وایي چې ما پر هغه دومره لاره ما بیا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے پاک پروردگار غیر المغضوب هغه د تر ټولو انسانانو لاره هغه د ګناګارو خلکو لاره هغه د کفارو خلکو لاره غیر المغضوب چې ستا نه خوښ هغه لاره ولا الضالين د غلي گمراهانو لاره د گمراه سم مراد هغه انسان چې الله سره سود کوي هغه انسان چې درواغ وایي د انسان چې درواغ وایي دا انسان خسلويش زره مله فرشتي منډه دینوي سلويش زره یو انسان درواغ وایي سلويش زره مله د انسان د فرشتي لګي سلويش زره او دا انسان ولا ظالم په ګمراهانو کې دی. کم انسان چې د وعده خلاف ورزي کوي د انسان سره قول کوي زبان کوي بیا د زبان خلاف ورزي کوي دا انسان په ګمراهانو کې شمار دی. کم انسان چې زنا کوي، کم انسان چې حرام خوري، کم انسان چې تهمت وایي، کم انسان چې بدعت کوي، کفر کوي، شرک کوي، کم انسان چې د الله تعالی د رسول د احکامو د شریعت پابندي نه کوي او الټا دغه په خلاف ورزي کوي، یعنی د اسلام الټا خلاف روان کوي. د علماء په صفت وایي، په مسجد په صفت وایي، په مدارس په صفت وایي، په قرآن په صفت وایي، په حدیث په صفت وایي، په مکه مکرمه او د مدینه منورې په صفت وایي. حتی کې الله جل فرمایي لإيلاف قریش ما معتبر کړی دي قریش پر تاسو باندې په قریش په صفت وایي، قریش په سره بد وایي، عرب سوري بد وایي، عرب سوري بد وایي ګناه ده ولې ګمراهي ده سره الله جل فرمایي چې اے مؤمنانو قرآن مجید ما په عربي ژبه کې ذکر کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي تاسو له عربیانو سره مینه محبت کوي، تاسو له عربي ژبه سره مینه محبت کوي. نو وجه دې ما قرآن مجید په عربي ژبه کې کوم کتاب چې نزول پر ما شوی دی هغه کتاب په عربي ژبه کې دی
کم ذات چې ورځ په محشر له انسان سره حساب کتاب کوي هغه حساب کتاب په عربي ژبه کې وي هغه حساب کتاب په عربي ژبه کې جنت کې چې کوم ذبح ویل کېږي هغه حساب په کتاب په عربي ژبه کې هغه حساب کتاب په عربي ژبه کې دریم کار زه په خپل عربی یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه په خپل عربي ژبه وایم زه په خپله زما ژبه عربي ده په دې وجه باندې تاسو دغه شانو اوس کوم انسان چې ګمراهي کوي دغه شانو څخه خلاف ورزي کوي هغه انسان ولضالین کې مراد دی لا هدف هدا څخه مراد دغه دوی لاري انسان په هر منځ کې انسان خپل ځان ته معاملې والذي قدر فهدى والذي ما لا تفرمي هذا ذات قدر شاغ الانسان مقدر في برابر كلي فهدى بأليار شوله والذي هذا ذات اخرج المرعى شاغ شنگشترا بس غنم دانا زمیندار سره کشي سره بزګر سره راپورټ چې غنم دانې راړلې مزکی واچولې مزکی دنه واچولې الله جل جلاله قدرت ورکړي دا غنم دانې راپورټ کې غټ کړي وس الله جل فرمایي وای دا غنم چول دا یو دانه ول دا په مزک کې واچول ما لمزک زله سری کلم ځکه مدار اوس دا ما غټه کړه شتک شنه سمه ولا بیا دغه غنم ته عبور کور تکاش عبور کور چې هر څومره عبور کوي الله جل فرمایي ما وخت معلوم کړی غنم د درخت وخت ما معلوم کړی زله دغه غنم د خشنګشتا واخم هغه شنه پاڼې د واخم شین تاک چې هغه تاک وچکم دغه پاڼې وچکم دا پاڼې ختم کم وای دغه رقم انسان تم نغسی ولې دا غنم دانه په دنیا کې دغه به قسم په مثال د نسته ته هم نسبله ما راولله ما سره تخلیق کړي تخلیق مې وکړي ته مې را جوړ کړي راشي مې کړي ځواني مې در قوت مې کړي طاقت مې در کړي عزت مې در کړي قدر مې در کړي جاه او جلال مې در کړي بیا مې له هغه بعد به دغه رقم نیول کولم کوم انسان چې په اول نور په جوړېدلو باندې قادر دی هغه انسان بیا واپسې په جوړېدلو باندې په طریقه اعلی په طریقه اولا سره په دا باندې بیا قادر دی فجعله غثاء نحوا پیدا غنم دغه واشو دا دغه دا پانی دا شنه بوټي دا ټول د خشاک معنا وچکم دغه پروړه دا مخي غنم ول همځکه شنه ول د غنم زخه مخ دا غنم دانه دا ګس نو ولد د دې پس وچ پروړه وچ لګیزن جوړ شو وچ د درخت تاکونو وچ واوړي فجعله غثاء نحوا بیا دا وچکم تنګي خشاکم تور خشاک زموږ ګرځم واسال جل جلاله ونبي عليه الصلاه والسلام ته دغه شي د زړه صبر کوي نبی عليه الصلاه والسلام چې هغه امي وي خانه کوي هغه علم نو کړی یو شی نه کړی هغه استاد نسا هغه استاد الله جل جلاله جبريل امين هر څه الله جل فرمای وس نبی عليه الصلاه والسلام څنګه قران مجید یاد کړی خو نه استاد نه سبق وای د نه مدرسه وای د نه بشر وس هغه د تفسیر نبی عليه السلام ډېر پریشان ولای چې الله جل آیات تر نازل کړی د یو صحابي ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کاتب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم وحی نازل دی د به هاته لیکل قران مجید لیکل نور خبر حدیثونه دا بدل لیکل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم وحی ولې کوم افعال کوم اقوال کوم تکرار کوم حکمونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وته د به هاته لیکل دا ډیر پریشان چې په جبرائیل امین آیات نو راوړي شدت به تلاوت کړي نه وله دغه دسته په دسته او به من کارته چې هر زلزله ویل کدا آیات ویل کدا لما ينسي واسال تعالی او فرمای سنقرئك فلا تنسى سنقرئك من وتاد تلاوت مجب وتاد وایو دا وحب وتاد وایو فلا تنسى استبنه ریج تر بیغمسه فکر مکو پریشان کېږم هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الله جل جلاله شنه دمر پراخ کړه چې د ټول روح زمين چې د آدم علیه السلام له مخ د زمانه چې کوم الله تر کړه پیرانو جنات لا دولت جنت تر جهنم تر انس تر جن بعد شجرات چې سمع علم الله جل پیدا کړ په روح زمين باندې دا الله جل پیغمبر علیه السلام ته ورکړي ټول الله تعالی وسنو پراخ کړه باندې کړه وس الله تعالی فرمایي سنقرئك هذا علم جمل وتات تلاوتكم هذا علم وتات تلاوتكم فلا تنسى سبني رجل الا ما شاء الله ما قد ست ان شاء الله تعالى بس الا ما شاء الله بالله تعالى والصلاه ذات الله تعالى فرمای چې زبطات علم زما تعالی خپل ته بني رجل دته بس یا چې ست ما تعالی
ونو خو الله تعالی په خپله گویا دی بیا دا بله ولې جمله د وجه د ډېر په قرآن مجید کې ډېر آیاتونه دا منسوخه شول ما ننسى آية من انسيا ما نسخ من آية من انسيا الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې وایي ډېر آیاتونه مخکې همداره کم آیاتونه ول چې هغه موږ د قرآن مجید رقم مټاو کړ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دور کې الله تعالی نبی علیه السلام څخه هېر کړ یې کړ ګر سره بس نبی علیه السلام هغه آیاتونه نه دي لیکلي هغه آیاتونه ځکه الله تعالی نه یې کړ الله تعالی ورته فرمایي چې هغه احکام ما ختم کړ ستا پر امت باندې او سخت ول اوس الله تعالی فرمایي إنه يعلم الجهر وما أخفى وما يخفى هذا مثبتات وايو مثبتات خبر دكو كاغا جهر وي كبزور وي كشكاري وما يخفى كاغا سهم پټوي الله جل جلاله وحي ونبي عليه الصلاة والسلام فكم كم قسم كولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وحي بخوب كم كده نبي عليه الصلاة والسلام بروان ولي وزرت الله جل جلاله فجبريل امين فوق ده وحي فسنك بعلم راغب چې فلانه کار وکړو فلانه کار وکړو دا دوم قسم دی وحي جبريل امين په خپل وتعالى نبی عليه الصلاه والسلام ته ویل چې اے دا الله رسول الله جل جلاله دا وای بلال رضی الله تعالی عنہ چې اصحاب کرام راغل د عرب راغل نبی عليه الصلاه والسلام ته ویل چې اے دا الله رسول بلال رضی الله تعالی عنہ چې هغه حیا علی الصلاه حیا علی الصلاه دا الصاد هغه حبشي په ځبه کې او په کوم ابشري هغه له سوال ذکر ما نه لا واصل بیا زړه اخر بيت حي على الصلاة حي على الصلاة صلوا تبعي حي على الصلاة دا الصوت دي دا الصوت دا الصوت دي او الصوت دي دا بلال رضي الله عنه فسين بن يرولي حي على الصلاة حي على الصلاة حبش زبج دا وسم وذا في شليان دي دا وذا الشر دي خط دا شین دی په خا باندې اړې موږ د دې خا په شیناړو دا رقم بلال رضی الله عنه چې وو حبشو دا بشان چول د صاد په سین باندې اړول صاد په سین باندې اړول و البلال صاد سین سین صاد بلال رضی الله عنه چې سین دی هغه صاد صاد سین دی دا دې زبدا شوره نو د بخاری کې ویل حي علی الصلاه هذا حي علی الصلاه نو کې نو ډېر خلک را نبی علیه الصلاه ویل چې دا الله رسول دا اذان په بند کړ سم بل صاحب باندې اذان شروع کړ دا غلط اذان کوي دا صفات پر ځای سیمه بلال رضی الله عنه باندې اذان بند کړ بل صحابي را عبد الله بن مکتوب او نور صحابه کرام نمونه راغلي چې هغه راغل هغه اذانونه کول الله جل جلاله دغه پر مرمر اخذوي چې بلال رضی الله عنه اذان وکړي صحابه کرام قالوا على النبي عليه الصلاه والسلام ویل جبريل امين صحابه کرام چې اے دا الله رسول سوجد چې الله جل جلاله نن مرمر اخذوي سارسل الله جل مرمر اخذوي جبريل امين قال والنبي عليه الصلاه والسلام ویل چې اے دا الله رسول الله جل جلاله استاد غلام سره من محبت لري الله وايي چې استاد غلام اذان باندې او دغه پر مرمر اخذو بلال رضي الله عنه اذان وکړي مره وختم دا کوم وحي دا چې جبريل امين په خپل ورته راتللی جبريل امين په خپل نبی رسول الله یا به دا شي وحي ولې چې هغه په سینه پر سینه ولې جبريل امين پیغمبر علیه الصلاه والسلام په غار حرا کې دا کوم نبی علیه الصلاه والسلام دا کوم ځان ته راټینګ په سینې ته جټکای ورکړه چې جټکای ورکړه هغه سینې له سینې ځخه نبی علیه السلام سینه خلاص ولا پراخ ولا علم ځخه داسه اقرا باسم ربك الذي خلق نبی علیه السلام دا کلمات ویلې وحي دي الله فرمای ودا ودا انه يعلم الجهر هغه پټي کشکاري پټي وخت وایي چې مثال ورکو به کړی یو په سینه کې واچولې ښکارا ودا چې خپل به جبرائیل امین تر له توبه شغلي دغه ښکارا واسال الله فرمای ونيسرك لليسرى هغه اسانتیا لاره لليسرى فاسان يسر من يسرك من وتاد اسانك لليسرى دا دین دا علم دا قرآن مجید دا نور احکام دا شان چې موږ وتاته کو هغه ټینګ نبی علیه تازه په نوبت کې د قرآن مجید پر نو نازل شوی پر مې دا پاتې دا آیاتونه نازل قرآن مجید نو نازل شوی نو مې پاتې وای دا آیاتونه نازل دي دا نبی علیه السلام ویل ته ما پیغام کېجا ما پریشان کېجا موږ وتاته آسان کو دا لیل یسرا ډېر په اسانه سره دا دې مې آسان کو دا کافران دا ظالمان دا چکم تا لزان سمې لکې په علاقو په کلی کې نه لکې
بیا بل وخت دغه ظالمان به دغه پرته ایمان راړي هغه ظالمان هغه لوی جابران هغه کې لکه لوی سخت خلک لکه عمر رضی الله عنه لکه خالد بن ولید لکه ذلك نور اصحاب کرام دا ټول سخت صحابه کرام دا سخت خلک ول په عربه کې الله جل وعلا نرم کړ په ایمان باندې مشره پسند د ټول ته آسان کړ فذكر تنصحت كوا إن نفعت الذكرى هذا نصيحت شغل نفع على نصيحته واستدغز خمرات تبليغ استدغز خمرات كلكم مسؤول وكل عن رعيته في غنبرة على الصلاة والسلام ده مسؤول معنا ده في غنبرة عليه الصلاة والسلام كم كارو أغدغتها الله تعالى جدا نصيحت کوا هغه نصيحت کوا چې د فائدې ولا نصيحت یو سړی ناشته سړی ته وایي راته د مانځه ټیم پر اسوي یو سړی ولاړ دی روزه کوي الکه دا روزه مخره د الله جل وعلا غزا او پرتا باندې راسي د فائدې نصيحت دی دا د نبی عليه الصلاه والسلام الله تعالی جګي چې ان نفعت الذکر وس د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم پلان د کو هغه د خپل ځان ته نصيحت کوي د فائدې نصيحت کوي خپل زویان د فائدې نصيحت کوي کوشش کوي قرآن مجید نه دا راځي قرآن مجید دې کې قاری صاحب زخا فیصل زخا یا د لاس وخت ولګي هغه کې ځان وخت ولګي په مجلس کې منځونه دي سم کې قرآن مجید دې کې نور احکام د الله جل وعلا ته معلوم کې دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه آیات چې الله تعالی فرمایي فذكر تنصحت ان نفعت الذكرى هذا نصيحتنا چې هغه فائدې نصيحتونه فائدې نصيحت ودغه وای چې انسان د شل یار شي سيذكر هغه خلق چې هغه الله جل جلاله بیرېږي سيذكر هغه خلق چې هغه الله تعالی سيذكر هغه خلق چې هغه نصيحت حاصل کوي هغه خلق چې څوک نصيحت حاصل کوي من يخشى هغه خلق چې هغه الله تعالی بیرېږي ته خبر ورته ورته منځ وکړه د الله تعالی بیرېږي دې منځ کې ته خبر ورته ورته روزه مخوره روزه ونیسه د احکامات الله په ځان معلوم کا زنا مکوا شراب مچا پناپ ټول کمی مراړه الله جل غضب قهر پر داراسي داستا خبره یو ورته وکړه داستا خبره دا تبلیغ سره د پیغمبر علیه السلام هغه افعال هغه قول چې الله تعالی نبی علیه السلام ته مشته په میراث پرېشري تا کار وکړي وس سيذكر کم چاله نصيحت وکړي دې نصيحت ځان ته سره نصيحت به هغه څوک ځان ته سره دا صاحب خبر به عمل هغه څوک من يخشى شغل الله تعالی بیرش هغه څوک به دا خبره مني د الله او رسول احکامات من يخشى شغل الله تعالی خو بیرش الله تعالی خو بیرکي ويتجنب الاشقى الله جل فرمای ويتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى الله جل فرمای ويتجنب الاشقى من بدا انسان يسرا وبكذو کشف کو وہ بھی سخت غرض کی بیرال يتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى من بدا انسان غرزو النار الكبرى هغه سخت اورتا غټ اورتا هغه لوی غټ اورتا بدا انسان غرزو دا لوی غټ اور کې بدا انسان په جانب کېږي کوم انسان چې د الله او د الله رسول خبره د ځان تیر کړه هغه انسان الله فرمایي الذي يصل النار الكبرى هذا انسانات دا به هغه ذات الحمد لله کشف کی هغه اورته النار الكبرى چې ډېر غټ لري اور نمړ کې دونکي اور دی چې بل به هغه اورته به الله تعالی ورغورځي ثم لا يموت فيها ولا يحيى نو په دې نو په دې اور کې مرګ او نو په دې اور کې ژوند وي دا الله دې فرمایي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله في القرآن الفاكر فرمائل الذي يصل النار الكبرى هذا إنسان جرم كسب أورتي روغردو ثم لا يموت فيها ولا يحيا نبدا إنسان بأور کی بجهنم کی مرد ځان ته پیدا کینه بزون څنګه نه مرد پیدا کینه بزون دا إنسان بیا ژوندۍ څنګه یا دې ځکه مراد دی لا يحيا دا إنسان بخوشالي راحت ژوند نه کی پیدا ژوند ودغه وای إنسان دا وسناس ته پریشانی نشته یہ انسان ناس ٹینشن نسته یا دا انسان بسکون ځان نه کی پیدا راحت به ځان نه کی پیدا دا انسان به مرد ناری چې کای مرګ راس هاي مرګ راس کاش مرګ راغلی وای هاي مرګ راس ناری وای دا انسان مرګ نه کی پیدا ثم لا يموت فيها ولا يحيا نب مر پیدا کی پدې جهنم کې ولا يحيا نب د راحت ژوند پیدا کې نب د خوشالۍ ژوند پیدا کې پدا جهنم کې پدا انسان وسوځي عذاب قهر غضب دا الله دې پر انسان باندې الله دې مسلمان دې وسکي واسأل تعالى فرمائي ثم قد أفلح من تزكى بشك فتاكيك سر كامياب دي الخلق من تزكى چاچ نسيت اصل کرے چاچ النبي عليه الصلاه والسلام قول افعال ومن الله الاحكام وحدانيت و تسلیم کرے هغه انسان کامیاب وسه تزكى ولا تزكيه زخم مشتق لا زکات زخم مشتق تزكى دا زکات زخم مشتق دا لفظ معنا دا خلاص اول له مردار شد خزان خلاص اول له مردار شد خزان زکات معنا دا چې په حلال پیسو کې الله جل فرمای چې ستیم پر دغه باندې یو کال تیر شي وخت باندې تیر شي په دې کې مقدار معلوم هغه روپی په دې کې مردار ده دا روپی له ځان لري کا زکات معنا ده دا روپی له حلال روپی له لري کا کله نه کله دي ځان هم په مردارې دا پیسې په مردارې د تبع په قرآن مجید کې بیا الله تعالی فرمایي تزکا د تزکا څخه مراد د تبع هغه مرداري چې په انسان باندې شنه مرداري څخه مراد ګناه ده له مرداري څخه مراد فجار کفر شرک بدعت دا ځین مراد دي د انسان کین بوز ریاکاری دا ځین مراد ده چې دا انسان ځان لري کې دا انسان مصفا پاتې شي بس قد افلح په تحقیق سره دا انسان کامیاب شي تاج ځان څخه مداري لري کله هغه انسان په تحقیق سره بس کامیاب شي الله تعالی فرمایي وذكر اسم ربه فصلى تاسو نصيحتونه ذکر کوي هغه ذات ربي چې رب ته تمام علمني فصلى تاسو منځونه کوي منځونه مقضا کوي منځ دا وچیشته منځ کول څه پیدا منځ وچیشته منځ الله جل جلاله یو داسې عبادت پیدا کړی فخواب انبیاء کرام لك ادم على نبينا داركم طول انبیاء کرام تر موسی علیہ السلام تر عیسی علیہ السلام تر یحیی علیہ السلام تر زکریا علیہ السلام تر ټول انبیاء کرام دا چې بس ته مو غوښتل چې الله تعالی سره ملاقات وکړي دا الله تعالی سره غږ وکړي دا تعالی سره مجلس وکړي دا الله تعالی په حضور کې ځان حاضر کړي بیا به دغه لاړ ودارک مقام ته دا زیته چې هغه الله متشولوي چې دې زیته راځه چې دغه زیته راځه اتبع الله جل جلاله لا خپل دوست د انبیاء کرام سره گفت کولی د خپل انبیاء کرام سره خبرې کړي هغه ته د احکامات صحیحې ورته نازلولې بس د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت بل الله جل جلاله سره ملاوي شي دا به داسې ملاويږي پنځه وخت ملاقات بل الله سره کوي پنځه وخت ملاقات مون مقصد معنا پنځه وخت ملاقات د الله جل جلاله سره برای راست خبرې کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من دا د جنت چابې ده چې د کوم انسان چې مونږ هغه انسان خپل تعالی سم خلاصول د جنت تعالی به سم خلاصي د دروازې کوم انسان چې مونږ کوي هغه امتی باندې بزما سترګې سړې هغه امتی باندې بزما سترګې خوشاله کوم انسان چې مونږ کوي تنها عن الفحشاء والمنکر هغه بل ګناهو له فحش له ګناهو ځخه له منکر له کفر له شرک ځخه بچای کوم انسان چې منځ کوي فصلا کوم انسان چې تاسو منځونه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان منځ کوي هغه انسان ته الله جل جلاله ملائکه فرشته د اسمان او تر لږی دغه انسان حفاظت کوي دغه انسان ارګ شاف او سره ګرځي دغه انسان هم پیرداري کوي چې دا انسان چې په غلط لار نشي دغه انسان لاس د لاس ګناه ته لار نشي شاید په ګناه ته لار نشي سترګې د سترګو ګناه ته لار نشي بس
نبی علیہ السلام فرمائی فصلى پیغمبر علیہ السلام فرمائی فصلى وای تاسې منځونه کوي وای د لمونځ معنا او مقصد د لمونځ معنا چې شته مقصد یې چې شته فایده یې چې شته فایده یې دا وای زما امت الله جل جلاله ډېر خطاکار پیدا کړي زما امت الله جل جلاله ډېر ضعیف پیدا کړي نو ډېر ګناهونه پکې زما امت وای یو غټ محل یو غټه بنگله یو غټ ځای د هغه مخ ته یو غټ ښایسته نهر جوړ کړه یو غټ تالاب جوړ کړه یو غټ دریاب جوړ کړه یو غټ سمندر جوړ کړه یو غټ ډیم جوړ کړه چې د اوبو ځای د صفا اوبو یو ښایسته اوبه یو خوندورې اوبه بیا دغه انسان په ورځ کې 15 واره راوله په دې اوبو کې غسل پکوه هر انسان د خپله محل راباسه 15 واره غسل پکوه بیرته په محل نه باسه د انسان بدن څومره صفایي د انسان او کپڑے څومره صفای د انسان او جسد څومره صفای ما ملک خیر به مرباني دی چې کوم انسان راځي په دې اوبو کې د ورځې 15 واره غسل کوي 15 واره ځان صفای کوي دا انسان به هیڅکله خیرن نشي دا انسان به هیڅکله بدبوی نشي دا انسان به هیڅکله ګنده نشي وای داسې 15 وخت چې کوم انسان منځ کوي زما امت تنها عن الفحشاء والمنکر الله جل جلاله د منزل برکت د انسان ګناهو ګرځي دا انسان د ګناهو د خدای کم پاکي چې کوم انسان ګناهو د پاکي دا انسان په ځل کې سکون په کور کې راحت په مال په جایداد په کاروبار په ژوند کې ژوندۍ کې برکت فصلنا الله تعالی فرمای تاسو منځونه قائم کړئ منځونه کواسه منځونه مې لکواسه منځ دا الله جل جلاله برای راس وشتنه ده چې کوم انسان دا وایي صحابه کرامو چې په ډېره پریشاني ورته راغله یا به یو شی ارمان وایي یا به یو شی د الله جل بیماري او بل مرض یو افت یو مصیبت ورته راغلی یو امتحان به د الله نه خوا ورته راغلی دا صحابه کرامو د الله جل جلاله څخه به د لمانځه په ذریعه باندې دا کار وغوښتلی مونځ به وکړي به الله دې به سوال وکړي یا اله رحمانه دا کار یا وکړې یا دا کار له ما غایب کړي دا له ما لرې کړي الله تعالی هغه کم کړي فصلى تاسو منځونه کوس مونږ کې ډېرې غټه فایدې دي د لمانځه د ډېره پابندي انسان په کار کې پابندي ډېره کوي انسان پابندي کوي مګر مونږ یې زده نه سبحان زده نه الحمدلله زده نه قل ولا شرف زده نه تحیات نه زده رکوع نه زده سجده نه زده د دغه شی لپاره هر انسان په کار دی چې کم از کم له خلقو له علمانو له صاحبانو له مقدرمنو معزز مکرم خلقو سرچینه چې هغه د دین خدمت کوي هغه بیا په هر جامه کې کده تبلیغي کده تصوفي کده مدرسي کده عالمي کده امامي کده خطيبي کده قاري کده حفيظي په هر جامه کې چې هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه سره چې ورته د ارمان منځ زما زوا روزله ما واوه دا انسان تربیت د انسان په خپل بل تؤثرون الحياة الدنيا وتاس ترجيح کو د حیات دنیا او ژوند ته وتاس ترجیح مو کوس دنیا او ژوند ته یعنی دنیا په ژوند کې ځان مشغول کوس د دنیا په ژوند کې ځان مصرف کوس دنیا په ژوند کې داسې ځان مت رواز چې ته ځان دومره پچتړي کې چې د الله او د الله د رسول احکامات مې یې چې الله او د الله د رسول مې یې دا ځان مچتړي کوس الله د په دې تبلیغ دغه کې په د دنیا په ژوند دومره ځان مغر کوي وای وكل خطيئة حب الدنيا كل خطيئة پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای د کم انسان چې په زړه کې بار بار دنیا راځي پیسې او جایداد او کاروبار موټر او پلانه شي د دنیا عيش او عشرت دنیا په زړه کې راځي الله تعالی پیغمبر اسلام فرمایي وای الدنيا حب الدنيا كل خطيئة رأس كل خطيئة پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د دنیا مینه محبت په زړه کې ساتي یا د دنیا مینه محبت په زړه کې راځي وای دا د خطاګانو د ګناهونو هغه جړ دی هغه سر دی چې کوم سر د ابتدا د ګناهونو د انسان شروع کېږي استغفار ډېر کثرت کوي هر منځبر لس سوال استغفر الله یا استغفر الله ربي من كل ذنب یا درې دې څلور دې سوال خامخا وایي استغفر الله د دې له برکت به انسان غټ کار دی چې انسان بل ګناهونو څخه بچي زړه به د الله نه خاطر ورکړي وللآخرة خير وابقى هغه دنیا ژوند چې هغه بهتر دی دنیا تر ژوند هغه د آخرت ژوند دا بهتر دی د دنیا تر ژوند سره بهتر دی وای چې کاش ته په دنیا ژوند ملائکه د
رالو جهنم یو کتل الله تعالی جهنم جوړ کړی د جهنم قهر غضب اور حرام سزا او جزاء دا ټول په جهنم کې سره و پیچل سره کېږي د فرشتي ملائکه ټول ولې جره چې واسه د جهنم چکر واس سي او کاس جهنم څنګه زیدي چې لاړې جهنم فرشتي وکړل او رالو الله تعالی فرمایي چې یا اله الرحمن دا دومره سخت ځای ته نه ځای پیدا کړی چې په دې کې به یو څوک هم ټیکونه کې په دې کې به یو څوک هم نه کښېني الله تعالی فرمایي وایي چې دا ځای زه خپل بنده ته ښکاره کړم بنده به څه وکړي وایي په ګرد عمر به له سجدې سر نه کړي پورته په ګرد عمر به ستا له لارې به یو قدم ګوته په آخوا نه کښېږدي ډایرکټ به ستا په لارې کې دی ټاله پروت وي او کم انسان بیا جنت جوړ کړي اوس لاړ سه د جنت چکر واس چې لاړ د جنت سیلې وکړي جنت چې وکتئ حوریو باغونو غلمانو سیستم ټوله شاوخوا نهرونه دغه لوی لوی نهرونه لوی لوی ځایونه دا ټوټل وکتل لوی لوی محلات هغه لوی د یاقوت سمرقند د بخارا چې کوم اتم زیب زینت هغه الله د په زر واري په لکاو په عرباوات د زیات زینت الله په جنت کې بلا حساب بلا کیف انسان انسان په دغه په جنت کې شری د انسان د پاره اوس یې وکتل ولې ملائکه وسالک مولداوا دار کم زید یا اله الرحمن کچا دا ځای وکتلې کستاب بندگان کم بنده دا ځای وکتلې په ګرد عمر با ستال لري د خزانه واړي په ګرد عمر با ستال تعجز خماسه دی بل کارونه کې إن هذا لفي الصحف الأولى دغ خبري دغ الذكر الأسرار خبري دغ المنزل عليك خبري دغ السزاء والجزاء خبري دغ المنافقين الشر والفساد سكم جزاء سزاء له قدم مقرر كذا أو د متقين فارج قد أفلح من تزكى دغ فارج كان يبيك بيانا كذا تعالى تعالى فرمين إن فيها إن هذا لفي الصحف الأولى دغ مخد سيفوك من غلي أغسي صحف إبراهيم وموسى فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مني كتاب ندي نازل سوي فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مني لا صحيفين نازل سوي فموسى عليه الصلاة والسلام تسكت التوراة من نازل سوي التوراة زخم مخطة التوراة زخم مخطة فموسى عليه الصلاة والسلام مني لا صحيفين نازل سوي هذا الشر صحيفي لإبراهيم عليه السلام لا صحيفي لموسى عليه الصلاة والسلام ودغ صحيفوكم الله جل جلاله دغ أحكامات بين كده أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه تستين ونبي عليه الصلاة والسلام تقول شيء على رسوله تاخذ هذا خبر مشتوى كذا آياتني وسم مشتوى توسم مشتوى على هذا صحيفه جتان دا موسى عليه الصلاة والسلام تعالى الخردي هذا صحيفوك كم خبر ربي تدخل الله تعالى القرآن كل القرآن ليس ذي كتاب جمعني الكلام جامع الكلام تبي القرآن انتهى نسا هذا كيشيش فلسفي فوكي والفلسفي فوكي ده موسى عليه الصلاة والسلام سب قهر وزبر رغلي ولي أغتشي فرعونيان أغتشي سخسر كشان خلق الله جل جلاله ذكر ده قهر ده غضب آياتنا نازل كريو جزمال قهر ده بيرجي جزمال غضب ده بيرجي أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبيا 6 تسبيحات رغليو جن منذ وكي كعبة شريف کی توافن جو کہ ابراہیم علیہ السلام طواف جو کہ دا کم چوس کعبہ شریف تا عمرہ دا منا دا پلانے اللہ تعالی مسلمان ته دارو نصیب کې ولی الله تعالی ولی الانسان دا زين طول چکم فعلی او کم قولی هغه عبادتونه دي د مکه مکرمه او د مدینه منوره دا ټول سد مکه مکرمه دا ټول د ابراهيم عليه السلام دي او د مدینه منوره دا ټول د پیغمبر عليه السلام دي ذکر الانسان په درشه کوي على محمد وعلى ال محمد فما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام پر آل بني درود عليه السلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجمز درود والسلام محترم دوستان ذکر و اذکار او د منځ باره کې نن قرآن مجید کې وجه لګا الله تعالی احکامات وایي من چې کوم انسان دا وایي زله الله جل جلاله ملاقات کول غواړم هغه د منځ ډېر پابند دي چې د کوم انسان منځ پر چې نه هغه انسان به ورځ په محشر اول حساب د منځ وکړي اول حساب چې کوم انسان په اول حساب کې پساس هغه ځکه دا فرق الله تعالى من وسط دعاء وكامل الحمد لله رب العالمين اللهم اغفره وارحمه وتجاوز اللهم وسع قبره اللهم نبل قبره اللهم اغفرهم وارحمه وتجاوز عنهم اللهم وسع قبرهم اللهم نبل قبرهم اللهم اعرف بينهم وبين خطاياهم وابعثهم من المشرق والمغرب برحمتك يا ارحم سكون صافي ولا سالوا زي ما كنت
دننه مې تراسه ده باندې